بسم الله الرحمن الرحیم. غازی صاحب غیر مخکې اول خو ټول څومره ناس خلک دي او اعلان خلک دي یو هغه خلک چې هغه به اوس واوري هغو ټولو ته زه په دواړو لاسو باندې سلام یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حیراني خبره به نه وي چې زه دلته ولاړ یم، صرف زه د څو خبرو ته راغلی یم. زه د خپلې علاقې بلکې د کورمي چې څومره هم خلک دي د کورمي چې څومره هم خلک دي که هغه ځوانان دي که مشران دي که هغه د دغې خاورې دي که هغه د سنټرل دي که هغه د لوور دي دغه ټولو زه شکریه ادا کولو دپاره راغلی یم چې الیکشن کول مخکې صرف د هغو خلکو کار و چې کوم د اسلام آباد او د پېښور اوسېدونکی وای. الیکشن کول مخکې د هغه سړي کار تصور کېدلو چې چا سره د ګاډو کترونه وای. الیکشن کول مخکې د هغو خلکو تصور جوړېدل چې چا سره په زرهاوو د مشرانو لښکر وای، چې چا سره په زرهاوو د علماو یا د ملایانو لښکر وای. الیکشن مخکې تصور د هغو خلکو کېدلو چې هغه اسلام آباد کې ژوندون وای او پراپرټي لرلی. اول ځل دی د کورمي په تاریخ کې او په قبایلو کې چې الیکشن هغه سړی هم لړو کولی شي چې هغه 43,000 روپۍ خرج کولی شي. هغه سړی هم الیکشن لړو کولی شي چې کوم د علاقې دپاره او د علاقې د خلکو دپاره خلوص را لری شي. الیکشن کول د یو د خاندان کار نه وي. الیکشن کول د اسلام آباد او د پېښور والا سړي کار نه وي. دا الیکشن کول د دغو خلکو کار نه وي. و د دغه سوچ بدلون کول لپاره دا سوچ کوم د پیسو دی، دا کوم سوچ د خنداني سوچ دی. دې سوچ بدلون لپاره زه تاسو ټولو شکر ادا کوم چې تاسو یې داسې غریب سړي ته هم ووټ ورکړی دی چې 4,000 ووټ په پیسو باندې اخیستلی شو 14 کروړه خرچه پرتله او ما څخه څه دی 4,43,000 روپۍ ما د کله لګولي دي. تاسو ټولو شکر ادا کوم. خو تاسو ټولو ته زه یم ټولو خلکو ته تاسو مکا ورکړی دی 80 کالونه زرینه جینه ونیسله ته نن ورځې پرې ما او تا مکا ورکړی دی. که لا مطمئن یې او در موجوداتو ته کوم امینې جوړ کړو که دې نه هم مطمئن یې او د دې کارونو نه مطمئن شولې نو زه سره مو ملګرو سما مو خلکو ټول به انشاءالله دا سپورټ کوو. که بیا د نورو غوندې دغو خلکو نه هم مطمئن نه شوی کومه نه ته چې کوم ځای کې کمیټي جوړوي ته مشر ورکوې، ته چې ګورنر ته خالص ته یې مشر ورکوې، ته چې پې ته کمیټي جوړوي مشر ورکوې، ته چې د قوم لانجه هغه ته مشر ټاکې، ته چې کوم ځای کې مې ملا قومونو سره غلي هغه ته ته مشر ټاکو کوې. دا تا ځوان باندې ته بروسه نه لرې او که دا ځوان دې تا خرڅېږي نو تاسو ټولو ته هم چې دا علاقه مو دی چې د علاقې مشر او د علاقې ځوان یو شي بیا به د علاقې او د علاقې مسالې حل کېږي. نو تاسو ټولو ته زه دا یم باور ولرو چې تا دا ځوان به نه خرڅېږي په کروړو په اربو باندې. زه د یو قوم خبره نه کوم، د ټولې د علاقې خبره کوم. نو تاسو ټولو ته زه دا یم چې تاسو ټول یو شو خپل منځ کې د کومه نفرتونه دي دا کوم د خنداني لیول او د فرقو لیول او د تاپو لیول دا څه ورک نه کړي کومه مشره ته علاقې ته ترقي نه شو ورکولی په واجې دي چې د ما مشر مزه نه شي کولی دې واجې نه چې دا د فلاني خاندان سره تعلق ساتي، دا د فلاني تاپې سره تعلق ساتي، دا د فلاني حجرې سره تعلق ساتي. دې شي ختمونې دپاره تا سره یو کې یو اپشن دی هغه یې تا ځوان دی چې دا شی به ختموي. خنداني چې کوم هوا دی هغه به ختموي، د فرقو او د تاپو چې کومه هوا دی دا به ختموو، د حجرې او د جومات چې کوم ټکراو دی دا به ختموو. ټول یو وایو به کېږو بیا به علاقې ته ترقي راوړلی شي. زه بیا هم د ټولو خلکو شکریه ادا کوم چې چا ماته ووټ راکړی دی او بیا هم باور در کوم چې د علاقې دپاره به تاسو همدا خلک تاسو څه موجود دي. ډېره مننه.